کې موجود یم د پېښور مشهور کاروباري مرکز ټیمبر مارکیټ کې چې د 2024 انتخابات چې کوم روان دي په دې کې بعد عوامي رائے موږ شاملو چې د عوام د الیکشن حواله سره دا راځي چې د خلکو نه پوښتنه وکړو. مارکیټ د ټیمبر مارکیټ صدر جناب صدر عبدالله سره موجود یو. دا راته وایي چې 2024 انتخابات د پی کې 83 د ټولو سیاسي او مذهبي پارټیانو انتخابات دي. ستاسو په څه نظر دی؟ السلام علیکم. اول خو تاسو ډیره شکریا چې مونږ لراله دلته او تاسو زمونږ आवाज چتوي. یاره زمونږ خو دا رایه ده چې یاره کم سړی خوي او د ملک خدا د پاکستان لپاره مخلص وي نو مونږ هغې دپاره دعا ګویو چې الله هغه کس راولي چې زمونږ د ملک او زمونږ د عوامو خدمت د هغې زړه کې وي. انتخاباتو کې به رایه چاره ورکوئ؟ یاره مونږ خو غیر سیاسي خلک یو، تاجران یو، ټولو سره زمونږ خیر دی چې کم خلک سم و الله دې هغه راولي. زمونږ به دا ووایو. انتخاباتو حوالې سره به څه وایي؟ بس د انتخاباتو هلې ځلې شروع دي. زمونږ خو تاجران یو، مونږ له خو هر کینډیډیټ راځي هغه د هر یو پارټۍ نه وي، مونږ هغې ټولو ته ویلکم کوو. خو زما خپل تعلق چې کوم دی نو یا که نعبدو یا که نستعین سره دی. اوټ به چاله ورکوي؟ د 2024 انتخابات دي. اوټ پی ټی آی والا له به ورکوو. پی ټی آی والا ورکوي. ستاسو اوټ به د چا وي؟ عمران خان زنده باد. اوټ به چاله ورکوي؟ عمران خان. عمران خان ته 2024 انتخابات دي، خپله رایه به چاله ورکوي؟ مشره زه اوټ به چاله ورکوي؟ اوټ به هغه غشي له غشي له به ورکوي. تاسو به رایه چاله ورکوي؟ عمران خان له ده. عمران خان. او تاسو؟ موږ یاره جي دغه له به ورکوو رایه باچا خاله. ماشاءالله. او تاسو به خپله رایه چاله ورکوئ؟ زه به جماعت اسلامي له ورکوم، سراج الحق صاحب له. ډېر انتخابات دي، خپل رایه به چاته ورکړي؟ بس انشاءالله هغه وخت سره به ګورو. نه خامخا څوک خو به د انتخاب کړي وي که نه؟ اوس زر وخت خو لا زړه کې څه شی نشته خو او کاکا تاسو به چاله ورکوئ؟ ما د یو خبره یو پی کې 83 کې مختلفو سیاسي پارټیانې ولاړې دي. ستاسو دا پیره څه نظر دی او رایه به چاله ورکوئ؟ نو موږ خو چې هغه سړي ځای ورکړو چې کم زموږ ملک دپاره زموږ د سرحد دپاره کار وکړي. نو امید هم انشاءالله شته دی چې رایه حق له ورکړو ابراهیم قاسمي صاحب له. دا راته ووایه چې 2024 انتخابات دي، ټولې سیاسي پارټیانې ولاړې دي، رایه به چاله ورکړي؟ عمران خان. عمران خان ته ورکړي. تاسو به رایه چاله ورکوئ؟ قاري صاحب رامخکې شه. رایه به چاله ورکړي؟ کتاب له ورکړي. اچھا تاسو به رایه چاله ورکوئ؟ عمران خان ته. عمران خان ته. او خپله رایه شامله کړئ؟ نیشنل پارټي. نیشنل پارټي ته. تاسو به خپله رایه چاته ورکوئ؟ پی ټی آی. پی ټی آی. پی ټی آی ته به ورکوئ. ډېره مننه. رایه به چاله ورکړي؟ پی ټی آی ته. پی ټی آی ته. رایه به چاله ورکړي؟ پی ټی آی زنده باد. پی ټی آی زنده باد. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. راځه ما سره تر دې دمه پورې په ټیمبر مارکیټ کې موجود یو، د عوام رایه شاملو. دا یو د پکوړو والا هم موجود دی، دنه هم خپله رایه شاملو کړو چې د خپل نظر څه دی. انتخاباتو کې به خپله رایه چاله ورکړي؟ پی ټی آی له. پی ټی آی له ورکړي. سرجي انتخابات دي 2024 ته رایه به چاله ورکړي؟ دا خو زموږ خو خلک بس نو بیا هم ستاسو انتخاب خو به هم کړی نو دا خو زړه کې خبره ده، نو ښکاره خو ویل نه دي پکار. ښکاره ویل نه دي پکار. راځئ جي راځئ ما سره اوسېږئ. شاباس راځه. 2024 انتخابات دي، رایه به چاله ورکړي؟ عمران خان ته. عمران خان. تاسو به خپله رایه چاته ورکړئ؟ انشاءالله عمران خان له. عمران خان له به ورکوئ. 2024 انتخابات دي، خپل رایه چاله ورکوئ؟ مونږ خو تاسو له ووټ درکوو. نه زموږ نه مراد خو موږ میډیا والا یو. تاسو به خپله رایه چاله ورکوئ؟ څوک هم خوښ کړي دي؟ یاره به پی ټی آی صحیح ده که نه؟ پی ټی آی صحیح ده. پی ټی آی په دې وجه تاسو ورته صحیح وایئ چې عمران خان دی که نه. د دو په حکومت کې ګراني ډېره زیاته وه. دا ګراني ولې راوسې وه؟ نو ګراني وه خو ډسپلن هم وه که نه. ګوره هر څه یو په طریقه باندې یو کنټرول کې وو. 2013 کې چې کوم انتخابات وو دا هغه وخت کې د وړو توړه په 630 روپۍ وه. د 2018 انتخاباتو سره سم د وړو توړه 3000 او 100 روپۍ ته ورسېده. دا څنګه ډسپلن و چې تاسو دومره ګراني راوسته؟ نو بس غلا وه ټوله که نه، هر ځای کې غلا وه. د پی ټی آی حکومت کې هم غلا شامل وو؟ هر ځای کې غله دي، مشران یې نه دي غلا، کشران یې غله دي. ماشاءالله ډېر ښه. ډېره مننه. راځئ موږ سره اوسېږئ. 2024 انتخابات دي، خپله رایه به چاله ورکړي؟ ووټ به چاله ورکړي؟ ووټ به جماعت اسلامي له ورکوو. جماعت اسلامي له به ورکوي؟ ماشاءالله. تاسو به رایه چاله ورکوئ؟ جماعت اسلامي ته، مولانا عبدالرحمن ته. مولانا جماعت علماء اسلام ته یې ووټ ورکوي. ډېره مهرباني. تاسو به خپله رایه چاته ورکوئ سرجي؟ نیشنل پارټي. نیشنل پارټي. سره موږ دلته کې د خلکو نه پې هم رایې شاملو. السلام علیکم مشره.
انتخابات 2024 دي او خپل رائے خپل رائے چاله ورکوي تاسو رائے چاته ورکوي نشته ماشاءالله راځي دی مرګري ته وراشو 2024 انتخابات دي او چاته رائے ورکوي کوم پارټي خو کړي مونږ به عمران خان نه علاوه چا لوټ نه ورکو جی درته وي عمران خان د تاسو ووټ ورکوي په 2013 کې چې کوم انتخابات شي د عمران خان په هغه وخت کې پوزیشن د وړو او د ګرانې چې کوم پوزیشن بعد کې 2018 انتخابات کې د هغې لهر انتهایی زیات شو دی وجه څه وه دی وجه دا وه چې غله راله او سر صاحب لاس کې ونیول نه نو عمران خان پارټۍ کې غله شامل عمران خان زنده‌باد بیا هم عمران خان زنده‌باد غلاو کې هم زنده‌باد راځي چې موږ 2024 انتخابات رائے بچاله ورکړي رائے به ان شاء الله عمران خان نه ورکو جی عمران خان د ګرانی چې روسي سره بس کوي بس دا خو د تقدیر فیصله دي نه تقدیر فیصله خو هم نه ده عقل هم سړی سره وي 2013 کې چې کوم انتخابات د هغه وخت کې ګرانی ډیره وه دا وا په 2 سنې ګرانی ډیره ده نه ګرانی خو اوس ډیره ده وجه څه ده وجه څه کېدای شي وجه اوس پته نه لګي زموږ خپل چې کوم د ډیډر عمران خان خوښ دی نه عمران خان سره د ګرانې خوښ دی او جی بس تاسو ته انتهایی نه د وړو ټوله 25000 روپیو نه غریبانه مسک اوس به وسوک دولګي نه دي دای ورکې ان شاء الله ټول ته الله ورکې تاسو خو چې د ټیمبر مارکیټ او د دې ځای چې کوم مختلف مارکیټونه دي موږ دوره وکړه تاسو د پتر مارکیټ ته هم راغلیو جناب دی وخت فیاض سره موجود یو د پتر مارکیټ یو ذمہ دار سړی دی دا راته سرجي وایي چې 2024 انتخابات دي خپل رائے بچاله ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم زه ستاسو د یاد کوم چې تاسو دلته راغلی یو 2024 انتخابات چې کوم دي نن سبا پولیټیکل چې کوم ماحول روان دی نو دې کې چې کوم دی مونږ ټول تحمل مظاهره ډیره کول پکار ده اکثر چې کوم دی زمونږ د نوجوانان سیاست کې چې کوم دی ذاتیاتو ته وړيږي پکې نو ټول مرګرو له پکار دا دی چې یاره دې کې د ذاتیاتو ته نه وړيږي او یو بل سره تحمل مظاهرو کې ضرورولې الیکشن آنا جانے والا یو شیز دی دا به ځي او راځي زمونږ روریانې پکار دي او زمونږ یو بل سره چې کوم دی ښه تعلقات پکار دي دی وخت کې موجود یو موږ په نمک منډۍ بازار په پتھر مارکیټ کې د 2024 انتخاباتو حوالې سره د عوامي رایې پې شامل وو وروره دا راته ووایه چې انتخابات 2024 انتخابات دي څوک چاته ووټ ورکوي یاره موږ خو به ورکوو جي انشاءالله ولزیز پی ټي آی له به ورکوو لاسګاډی زموږ نښه ده هغه له به ووټ ورکوو ستاسو په تیر شوي الیکشن 2018 کې ستاسو کوم انتخابات ګټلي وو هغې د وجې نه عوامي متفقه رایداره چې د ګرانۍ ډېر زیات لهر و ستاسو په حکومت یو ځلې بیا تاسو ځان انتخاب کړی دغه تیر شوي انتخاباتو چې کوم تاسو د ګرانۍ لهر راوستی و د هغې ګوره جي د هغې خو ټولې دنیا له پته ده چې خو کرونا راغلی و د کرونا د وجې سې نه مدله کې چې کوم کرایسس و هغه خو مینلی د کرونا د وجې وې هغې کې د عمران د حکومت څه ګناه نه وه د هغې نه پسته چې کوم رژیم چینج شوی دی د هغې نه پسته چې کوم حالات خراب شوي دي خو د دې حکومت ګناه ده که د پی ټي آی کارکنان عام خاص دا خبره کوي چې عمران خان په پیښور کې نه بلکې پورو پاکستان کې د مهنګای د لهر د وجې نه مجرم نه قرار کیږي مګر عوام وایي چې د پی ټي آی د حکومت د راتلو سره سم د ګرانۍ لهر په ټول پاکستان کې د کچې څخه زیاته شوې ده رمضان شینواری پیام خیبر پیښور